بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. مخکې آیاتونو کې د نعمتونو تذکره وه، ورسره د دې د دوو مخالفتونو د هغې د سزا تذکره وه. دې مخالفت کړی په اقوالو کې هم، نو دلته کې تذکره کوي چې عمل کې هم خلاف کړل. دی له خوراکونه ورکول کېدو، تیار خوراکونه په اسانه سره دي ته دیوی نه مونږه په دې باندې صبر نشو کولی. مونږ په دې باندې د یو قسم خوراک ته مونږ نشو ټینګېدی، مونږ له نور قسم خوراکونه پکار دي. د ترو د اوګو د غنمو د نسکو د مسورو د پیازو د هغې مطالبې شروع کړې. موسی هغه شی غواړي چې هغه ادنا دی، او دا کم څه چې درکولی کېږي دا خو اعلی خوراک دی، نو تاسو اعلی پرېږدئ ادنا اخلئ. نو که تاسو داسې جوخ شو، د دې بل نافرمانی دلته کې هم ذکر کوي. ګوره دې عملي لحاظ سره هلته کې خو صرف خبره یې کړوه، دلته کې قتل یې کړلی. هلته د پیغمبر خبره نه ده منلي، د الله خبره نه ده منلي، او دلته کې د پیغمبرانو قتل یې کړلی. بعضی مفسرین لیکلی 43 انبیاء علیهم السلام په یو ورځ باندې وجلی، شهیدان کړي دي. بیا د هغې مقابله کې نور خلق را پاسېدلي مؤمنان، نو هغې هم شهیدان کړي. دا خبره بیا د 100 نم زیاته شي ده. انبیاء علیهم السلام مخکې په یو دور کې ګڼ انبیاء علیهم السلام پیغمبران براتلل، د یو بل تایید به کاو، خبره مسله به بیانوله. نو په دغه دور کې په دغه ځای کې چې څومره پیغمبران و 43 پیغمبران په یو دور کې وو، ندی هغې شهیدان یې کړه. ولې؟ نافرمانۍ د وجې نه، د هغې نافرمانۍ وکړه، د الله نافرمانۍ وکړه. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ، او کله چې وی تاسو اے موسی لن نصبر علی طعام واحد، هرگز صبر نشو کولای موږ په یو قسم طعام باندې. لن نصبر علی طعام واحد،
منگا نشو ټینګې دے یو قسم طعام تا یا منگا نرضا کیو چرے نرضا کیو منگ پہ یو قسم طعام ماندے فدو لنا ربک نو واړه زمونږ د پاره د خپل رب نه یخرج لنا مما تنبت الارض دا الله نه سوال وکړه خپل رب نو واړه سو واړه یخرج لنا چې راو باسي زمونږ د پاره مما تنبت الارض دا غیر سنا چې زرغونه یې زمکا زمکه نه چې کوم سيزونه را زرغونیږي موږ لا غ سيزونه پکار دي مثال په تور باندې پای کې من بقلها د ټولو ترکاریانو نا وقصایها او د بادرنګ وداغینا د اسمکه نه چې راخیږي نو بادرنګ تیم راخیږي قصا بادرنګ تم وي ترو تم وي نو ګورې دا دواړه جدا جدا یو قسمونه جوړیږي وفومها او د اوګي داغینا فوم اوګي تم وي او فوم غنم تم وي نو د اوګي داغینا او د غنم داغینا چې د ازمکه نه راخیږي وعدسها عدس عام دالو تم وي نسکو تم وي مسور توي نو دا عام دالونه یا د خاص دالونه چې مسور دال نه منګل دا دالونه پکار دي و بسلها او پیاز پکار دي پیاز د ازمکه دا سيزونه واقعي چې قیمتي سيزونه دي ترکاری ټولا سبزی دا ترکاری دا بیا بګه بادرنګ دي بادرنګ او ترې اوګه دا غنم دی یا دالونه دي پیاز دي دا ټول دا الله رب العزت نعمتونه دي لیکن پیاز مبارک شرعي حکم دا ده چې کله پیاز اخره جمعه ته بنا راځي یا اوګه اخره دغه سي چې هغه نه دغه سي بنت زی دا ملائکه له تکلیف ور کوي دا پیاز وغیرہ دا خوراک خي اوګه هم خي ودا په داسې ټیم کې خوراک پکاري سره جمعه ته نزي یا عام طور باندې د غرمې ډوړی ماسپخین مانځه روسته خلک خوري چې ماسپخین مانځه روسته خوري چې منځو کې لاړ شي خوره بیا کنه مازیګره پوری ګټ ټیم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا یو حل بلو مخودو وی فامیتوها بالطبخی او دا سیزونه کو خوري نو بیا دا پاخه کوي نو خوري نو چې کله پاخه شي نو دین هغه بین لری شي نو بیا خورا بیا بکیم هغه فائدې شته پیاز دی دانګي اوګه دا باندې سړی اومنه شي برداشت کوله نو هغه پاخه کی دی خوري پیدای نو دا ټولې ترکاریانې داغي تذکرہ وکړه قال نو موسی علیہ السلام وتویا تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير آیا تاسو اغستل غواړئ آیا تاسو په بدله کې اغستل غواړئ هغه شی چې هغه ادنا دی بالذي هو خير په مقابله دا هغه شی چې هغه غوړه دی یو طرف ته داسې زونه دي بل طرف ته الته کې من او سلوا دي دا من او سلوا ور دي او کدا سې زونه ور دي الته کې سلوا مړزانو ندی بزال سمرا په خول سمره وراتول ندی خو خوا نو دا سې زونه دي ته ملاوي دا وخوا کړه خلق وی
زمونږ مشهوره خبره ده که غوښه اوس وځیم د پیتۍ نه ښی وي نو دغه دال څه شی دی خو دا پیتي ده که نو دی ګوره غوښه هغه بدلی په څه باندې په دې څیزونو باندې هغه شی غوره دی او دی اخلی ناقص شی اخلی ادنا اخلی قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير دا بعضی وخت کی داسي سړی کله پسید کې راشي کله یو سړی قمقلی الدغه هغه خوراک چې ملاویږي نو هغه مفت کې ملاویږي من ملاویږي سلوا ملاویږي نو مفت ملاویږي او دلته دا چې ملاویږي نو دا په مفت کې نه ملاویږي دی باندې بیا پیسې ورکې یا پسې کړهو کې را بشي نو کرونده به شروع کې غنمو د پاره ځان له کرونده غټه پکار ده دا نور سيزونه چې د پاره ځان له باغ بکې کنه بادرنګ او طریق خاص نه کیږي اوګه خاص نه کیږي دالو ندي دغه مسور دي دغه مټر دي دا چانه مڼه وغیرہ دا سم چکی نو دا باغ بوله جوړه کړ و بصلیها پیاز پیاز د پارم ځان لم د من خلکو پیاز کې نختی یو سړی مستقل یو باغبانی نو دې چې سکه نو مستقل کوي نو دې کې کله فائدہ راځي کله ګټه راځي زمونږ نور خلکو شوق پیدا شي یو کال چې ګرانی زمونږ نور خلکو شوق پیدا شي لکه دا دومره ګران دي دومره پیسې ملاوي زتم شروع کا آر سړی شروع کی آر یو سړی پوزه تور کې زینګری مو شروع وي چې هغه وکي پاکاله مې ټولو کی چې کله ریټ راشي ریټ نه تاوانی شي تو بگار شي لیکن بیا چې بلکې الله بیا جو سو ګونه کی نا کم چې باغبانان مستقل لاغه وکي او ته بیا فائدہ ملوش او دلته کې دی چې وګورې نو بیا د دې پزړه کې خبر راشه دا خو کولی پکار دی دا مستقل کار پکار دی بیا کلا دا ټوپونه وال راوال نه پکار یو سره یو کار دی شروع کی پای کې الله بوله خیر او برکت ورکړي کنه کله یو سړی یو کار شروع کړل دی لګیا دی کوي پای کې د رزق ملاوي کې دتا نا صاحب دې دا شی پری وسک سکه یا بل کار شروع کوم نه بل څه شروع کی پای کې والش کله دلته کی دلته کار وباري نو یزما بل ملک ته زم کله سعودي ته زم کله امریکې ته زم کله انګلند ته زم وي سره پارا دغه مزدوري ده پارا دې چې لاړ شي نه حالت کې بیا څه ملاويږي نه سعودي کې بیا څه ملاويږي نه حالت کې کفیلانی ځتله مې وتنو مالګه تاسو کا فیل څنګه ده آی تاسو وې ما یې دغه مې وې کنه کا فیل ویسا مطلب ہے میں مطلب دا دے چې دا د هاتی په شانتی دی ښا نه دغه هاتی د ارسه چې اخلي خو هغه اخلي دلته دا سړی مزدور دی نه لګیا دی ځان له مهنت مزدوری کوي هغه کفیل چې دی هغه هاتی هغه تی اخلي نو ټوله ګټه وټه سچي هغه دغه د پاره کله سړی باندې خپې شي کله نه چل گئے وینا غنه ځان تنزل کوم وي داغه نه واوړي بلتا داغه نه بلتا اگر دلته خپل کار چې پر خو دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین باندې خبره کړل چې دا مکوي دغه خیر نه ملاويږي خپل صحیح کار دی پر خو و زیبل ترپتا قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير
موسی علیہ السلام ته وی آیا تاسو بدل کې هغه استل غواړي هغه شی چې هغه ادنا ده په مقابله د هغه شی چې هغه غوړه ده اهبطوا مصر لاړ شي یو خار ته اهبطوا کوز شي یو خار ته لاړ شي منتقل شي خار ته فإن لكم ما سألتم یقینا استاسو د پاره باغ سي چې تاسو غواړئ یا ما سألتم محتجتم کم سر چې استاسو ضرورت پیږي هغه بالته ملاوي مصر وای دیته چې هر څو پکی نومغه فقها یو فقه یو قريه ده او یو مصر دی مخکې دا مسلې وي ولې ټول دا هغه بردي غرونه دي هغه ځان ته خاریه والو وي جمعه اخترونه هلته شروع کړلی مسله دا ده چې په قریه کې چې کوم ته بانډه وته وي پاغي کې جمعه او اختر نه کیږي جمعه او اختر چې کیږي نو دا په مصر کې کیږي په خاریه کې بکیږي نو خاریه بیا څه ته وایي د خاریه تعریف قرآن کریم دلته کې کړل مصرن فإن لكم ما سألتم یقینا تاسو د پاره پدې کې باغ سي چې تاسو غواړئ یا تاسو ته ضرورت پیخیږي هر څه تاسو په دغه مصر کې ملاوي آیت مصر وایي دا مصر په حکم کې چا به بیا نورې خبرې شروع کړې چې دغه هسپتالي ولته کې تاڼي ولته کې سکولی او پلان کې وډینګې دا بعضی ضرورتونه نه د خلکو بازار پکې چارس پکې ملاوي نه د خاریه وي خار وته یو خو غټي خاریه دام د خار په حکم کې نوې به تو مصرن کو شی یو خار ته لاړ شي یو خار ته منتقل شي یو خار ته فإن لكم ما سألتم یقینا استاذ د پاره باغ سي پدې کې چې تاسو ته ضرورت پیخيږي وضربت عليهم الذلة والمسكنة او جو شو پدې پورې ذلت او مسکنت پدې باندې ذلت راغې خواري به راغلا مسکنت فقيري په راغلا یو طرف ته فقيري دا یو طرف ته خواري دا یو طرف ته د نفسي یو طرف ته د ظاهري ظاهر کې جو ته ګوره دا مسکین ښکاری دا فقیر ښکاری دا غریب ښکاری او دنه زړه چې ګوره نو زړه غریب دی ښا او ځان زړه وګی دی سترګې وګی دي نو دا ذلت ته او دا مسکنت ته دا الله رب العزت په دې دله سزا ورکړه دا تاسو دا الله د نعمتونو ناشکری کوئ دا ناشکری دا یو شی ملاویږي په خوشحالی باندې قبل ول پکار دی نو دې څنګه دي ناشکری شروع یا دا میلمه د بارم دای میلمه لاړ شي چتا نه یا مال زما قدر عزت اونکو چرګ نه ولال کړه چر پکې نه وای دا اوسنی چرګان پکې نه نه چې کم څه یي هغه باندې شکریا ادا کول پکاري وضربت علیهم الذلة والمسکنه او جو شو پدی پوره ټاپه شو پدی پوره ها اون خط پوره ذلت او مسکنت پوره اون خط وباءوا بغضب من الله یغتشوا دی بغضب د الله کی ذالک بانهم كانوا یکفرون بآیات الله دا غضب پدی ما چراغ ولې دی په غضب کې اختشو ولې دا عذابونه پراغ لو ولې ذالک بانهم كانوا یکفرون بآیات الله دا دی وجنا چې دی انکار کاو د الله د آیاتونو نه د الله د آیاتونو انکار کاو الله ته یو سوې دی بل سوې ويقتلون النبيين بغیر الحق او قتلول پیغمبران په نه حق باندې ذالک بما سووا كانوا یعتدون دا ذالک بما سووا كانوا دا دی وجنا چې نه فرمانی کول او د حد نه تیرېدل دلته یو خبر راځي عام خلکو ته سوچ نزي ويقتلون النبيين بغیر الحق او قتلول پیغمبران په نه حق باندې
نو پیغمبر قتل چې کیږي نو دایي په نه حق باندې د پیغمبر قتل چې په حق باندې نه کیږي نو ويقتلون النبيين بغير الحق عندهم وي بعضی وي قتل اول به پیغمبران چې دی بوته هم نه حق وي دی په دې باندې پوهېدو چې دا نه حق دی بیا به کو د پیغمبر په زمانه پیغمبر کچا شهید کو یا د پیغمبر د وجه نه څوک مړ شو دا دواړه جهنميان دي د پیغمبر قاتل هم جهنمی دی او پیغمبر چې چا باندې گزار وکړو او د پیغمبر د وجه نه مړ شو د پیغمبر د لاس مړ شو دیم جهنمی دی ويقتلون النبيين بغير الحق ذالک بما سووا كانوا يعتدون دا دی وجه نه چې دی نافرمانی کول او د حد نه تیرېدل همیشه د دې عادت دا چې د حد نه تیرېدل ورپسې ذکر کړي دا یو خطاب چې روانو خطاب د دې چې او بني اسرائیلو تاسو خبره ومنئ نو دلته د خطاب تتمه په ترغیب باندې کوي اے او کو څوک ځان ته مؤمنان وایي که ځان ته يهوديان وایي که ځان ته نصرانيان وایي ارس چې وای په دې نوم کې فائدہ نشتی ګورای ښا په نوم باندې کامیابی نشتی کامیابی په صحیح هغه ذکر کوي رستو ناول د ایمان والو تذکرہ کوي ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل او الذين هادوا کسان چې يهودیت اختیار کړل او نصارا کسان چې نصرانيان دي څوک چې نصرانيان دي نصرانیان کم ذکیو ویدا ناصرہ او نصران دا د بیت المقدس نا او یا میل فاصله کې ده دا یو کیلو از دغه داخله کو سیدو چې بیت المقدس نو او یا ملکی او یا اتیا ملکی دین مطلب چې دومره دا فاصله دا د نصرانیان نو دا مسلمان شي دی بیا مسلمانانو د بیا نور کې په لګیاي زیاتې پې کوي نو اب ظلم یې زیاتې وي نو الذين عادوا غسان يهوديت اختیار کړل او نصارا غسان چې نصرانيان دي وصابین غسان چې صابین دي صابین خلکو چې خپل اولنې دیني پر خو دې بل اختیار کړل یا دا صائبین صابئین خلک دي چې هغه درنه عبادت کوي څوک د ستورو عبادت کوي څوک د انوار عبادت کوي څوک د سپومې کوي څوک د اور کوي مجوس دي نو په دې ټولو کې کامیابی نشتی په خله باندې ځان ته مسلمان وای نو کامیاب نه ده ځان ته مؤمن وای نو کامیاب نه ده ځان ته يهودي وای نو دې کې کامیابی نشته ځان ته نصرانی وای نو په دې کې کامیابی نشتی ځان ته صابی وای نو په دې کې کامیابی نشتی کامیابی د چا د پاره دا من بالله والیوم الاخر چا چې ایمان اور په الله باندې پرز د آخرت باندې او عمل صالحا او عمل صالح کو ایمان اور پزړه باندې پزړه کې عقیده د الله د پاره وساتله آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت دا ټول په دې باندې ایمان دې نو دې به مؤمنی اټول منی دې کې یو پاتې شو نو هم دې ایمان نووت آمن بالله ایمان اور په الله باندې واليوم الاخر پرز د آخرت وعمل صالحا وعمل صالح کو عمل صالح وای دیتا چې الله په حکم باندې د پیغمبر په طریقه باندې عملی هغه ته عمل صالح وای کتابونه وای ما سوغه الشرع وحسنه الصالح من الاعمال ما سوغه الشرع وحسنه صالح د اعمال نه کم یو دي شریعت په مطابق چې کما اعمالي هغه ته وای
کم چې د شریعت د اعمال نه علاوه دي نور دي زموږ رسم و رواج دي بدعات دي رسومات دي نو دې ته عمل صالح نه وي فلهم اجرهم عند ربهم نو دې لپاره اجر د دې د رب سره ایمان په زړه باندې راوړل دا الله باندې پر ځاخرت باندې یعنی الله او ورپسې نور ما مخکې وي آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر من الله تعالی والبعث بعد الموت دا ټول بکی وعمل صالحا عمل صالح وکړو فلهم اجر من ربهم دې لپاره اجر د دې د رب سره ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون بیر پدی باندې نو بدی غمجن کی دې پورې هغه ولنه خطاب ختم شو ورپسې دې نبی دویم خطاب شروع کی بیا و ان شاء الله وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ او کله چې وی تاسو اے موسی هرګز صبر نشو کولای مونږه په یو قسم طعام باندې فدع لنا ربک نو غواړه زموږ د پاره د خپل رب نه یخرج لنا مما تنبت الارض چې راو باسي زموږ د پاره د هغه سنا چې زرغونه یې زمکا من بقلها د ترکاریانو دا غینا او قصایها او د بادرنګ او ترو دا غینا او فومها د وګیو د غنمو دا غینا وعدس یاو د نسکو د مسورو د دالو دا غینا او بصلیها او د پیازو دا غینا قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير وی وتا موسی علیہ السلام آیا تاسو بدل کې اغستل غواړي هغه شی چې هغه ادنا ده په مقابله دا هغه شی چې هغه ور ده اهبتو مصر نکوسه یو خارتا فإن لكم ما سألتم یقین تاسو د پاره باغ سي تاسو غواړي تاسو ته ضرورت پخي وضربت علیهم الذلة والمسکنه او جوخت شو پدی پورې ذلت پورې جوخ شو سپک خلق شو والمسکنه او فقیر پورې جوخت شو وباءوا بغضب من الله تشدي بغضب د الله کی ذالک بانهم كانوا يكفرون بآيات الله د دې وجه نه چې دي انکار کاو د الله د آیاتونو نه ويقتلون النبيين بغیر الحق وقتل پیغمبران پنا حق ذالک بما سووا كانوا يعتدون د دې وجه نه چې دي نافرمانی کول او د حد نه تیرېدل ان الذين امنوا يقينا كسان چې ایمان راوړل او الذين هادوا كسان چې يهودیت اختیار کړل او نصارا كسان چې نصرانيان دي والصابين كسان چې صابئین دي من آمن بالله واليوم الاخر چا چې ایمان اور الله باندې پرز د اخرت باندې عامل صالحا او عمل صالح وکړه فلهم اجرهم عند ربهم د دې لپاره اجر د دې د رب سره ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبیر بدی باندې او نبدی غم جن کی الله رب عزت مولا قرآن سنت باندې عمل کول توفیق راکړي